بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت د قرآن تذکره وکړه چې دا قرآن پاک موږ را نازل کړی او ته په دغه باندې ټینګ پاتې شه او د کافرانو منل را منل مه کوه، د دې تابعداري مه کوه. اوس دې آیاتونو کې الله رب العزت فرمایي نحن خلقناهم، موږ پیدا کړي دي دوی لره وشددنا اسرهم، او من مضبوط کړي دي هغه رګونه د دوی، بندونه د دوی یا جوړونه د دوی. وإذا شئنا وإن شئنا، او که چېرته خوښه شي زمونږه بدلنا بدل به کړو امثالهم په مثل د دوی تبدیلا په بدلولو سره. الله رب العزت فرمایي که چېرته دې سم نه جوړېږي موږ ته خو کار اسان دی، موږ ته څه ګرانه نه ده. د دې په مثل دې به لرې کړو نور خلک به راولو. اوس الله رب العزت فرمایي اسرهم، د دې یو معنا خساره یا دا چې دا کیدي ته ویلی شي او دکه شان دې بندونو ته ویلی شي. نو الله رب العزت فرمایي گویا دا انسان چې د ده دا جوړونه د ده دا بندونه دا مې مضبوط پیدا کړي. عامه یو مشینري ده هغه ته راوړه لږ وخت استعمال شي، هغه جوړونه چې کوم ځای کې وي نټونه مټونه چې کوم ځای کې هغه لږ وسولېږي بل بیا د کار نه. خدا انسان دی الله رب العزت د ده دا جوړونه ګورئ دا خپه بندېږي کولاوېږي داس بندېږي کولاوېږي لکه شان چې دې سټ رګي مختلفو طریقو سره. الله رب العزت د ده دغه سټو د ده دا جوړونه دا 80 کاله 80 کاله 50 کاله په ده دومره کلونه تېر شي خو په دې جوړونو کې ګورئ فرق نه راځي. دا دغه شان الله مضبوط پیدا کړي. داسې نه کېږي چې لږه دا لوز شو دا چې دی نو څه دې ته د بلانکي شي ضرورت دی، نه نه دا الله داسې پیدا کړي. د دې وجې 360 یا کم و بیش دا چې دې ستا جوړونه په دې باندې په هر یو باندې صدقه لازمه ده. په هر یو باندې څه لازمه ده؟ صدقه لازمه ده چې ته د الله شکر ادا کړي. خو بس بیا د ځان یو رکعتانه په لوګه چې نور راوکېږي دکه شان چې د هغې نه وروسته یو 4 رکعته وکړه یا کلمات وایه سبحان الله وبحمده. اسان دي دا هر چا له ورځي چې ټاپې کې چاربې دي وي غیبت کې د بل سپکې وي د ځان درنې وي خلک په پوله به ناستي. دا خو هغه د کافرانو رسم دی موږ راټینګ کړی. کافرانو به داسې کار وکړو هغې ته جهالت اوله ویلی شي. هغې چې کوم جهالت ته ویل جهالت اوله مفسرین هغې کې به داسې کار و چې یو کس به داسې وکړه چې خپل پلار نیکه به یې راوسته او دغه داسې کعبې مبارکې سر به یې کېنو وی وایه نو هغه به شروع شو 100 شعره 200 شعره لګیا وو چې زما پلار دا رامیتوب کړی دی، نیکه مې دا رامیتوب کړی دی، زما قبیلې والا دا رامیتوب کړی دی. په هغه خپل دومره مرګونه کړي او دومره په ګوړو کې شراب څښلي او دومره ډاک دي دومره نو بیا اخره کې چیلنج یې ورکوي که د چا نیکه یا پلار دومره کړي نو رامیدان شي په د کعبې مبارکې سره به ناست. اوس زمونږ هم چې تذکره کوي نو په دقه به یې د خپله صرف دانه بله به سپکه نه کوي. اوس دې ته نه ګورو چې دا زه ځان ته دروند پسې یم دا د دروندوالي کار دی که نه. لکه پلانکي ډېر دروند واده و څه چلی وکړه 15 میده ستاوس 15 روټۍ ورکړه 15 خو روټۍ ورکړه خو دا تپوس یې وکړه چې خور له حق ورکړی دا تپوس یې وکړه چې څومره د غریبانو حقوق اعلان کړي. دا تپوس یې وکړه چې د په حلاله دي که په حرامه دي. نو دا حق موږ د جامون هم څه کوو هلکه زما کام قبیله ده زما کلي ولس کې ستا په شان دی خاندانه خو نه هلکه څه چل مړ زمونږ خو هغه پلانکي ته نه دی هغه ته چا دا مخ راوړو
او هغه چې دی نو هغه بیا والله چې دی نو دومره مړي دا جاهلیت دی والله دا عرب یو شاعر دی انا ابن الطارق البشری لګیا دی خپل تذکره کوي چې زما پلار نکاح تاسو چې پلانکی وښته نو څوک ولا پلانکی نه سرو بغشي وښته نو هغه څوک ولا نشو راتلو د کارغانو دغه چې باز مازه په راتلو ټونګي به دیواله څوک ولا نشو راتلو دا هغه یعنی ډېر لوی تذکره تخکاره نو موږ ما بچل نه کو الله وینا ما ته الله بدن درکړ دي مضبوط می درکړ دي خو ته ځان په قران په جنازان د قران په معنی دا ور مخامخ کا خپل کشر د قران په معنی دا ور مخامخ کا چې ډیر مینه دي د قران سره دا ډیر په قران برابرې کړه د قران مخالف الله دې پوهه نصیب الله فرمای نحنو خلقناهم یقینا من پیدا کړی دیو لرا وشددنا اسرهم او مضبوط کړی دی جوړونه د دیو نو ثم لقطعنا منه الوتين بذکیانی واذا شئنا وبعوق وان شئنا وكم غوالو بدلنا بدل بكم امثالهم مثل دیو د دې شکل په مسکو لگا ہے اخری زمانے بارے کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث کې حدیث مرحوم دی وی د قوم ساخری یعنی د امت ساخری خلق وي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمای او یوی به د شپې سمبود شي چې ساره راباسینو خنزیران او شادوغان به جوړي الله دې ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر صحابه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی دی به د دین نو ولی دی به دا کې نه نه هغه ته هم یصومون و یحجون و یصلون دی به منظم کوي دی به حج کوي او دی به زکات ورکوي دا روزه به بیا ورته فرمایي چې بیا ولې وې دی به دګانې بجانې سره ډېر شوق ساتي بیا سوچ دګانې بجانې سره شوق نه چې دا تخار دا ته چې نو کله سم دا ولې میچ ته میچ دا زمونږ د نن ترجمه شروع کړه نو موږ چې دا دینی پروګرامونه داسې چې دې کې ملګري موږ سره ټول تاسو دلته کې وینئ خو په شوق راځي او په تعاون راځي چې خټه ټامان راځي دې کې چې اگر جو علماء دي خو مضبوط راځي دلته کې چې کله سره دغه پروګرام مورز کمې به شي دا چې خپل کاری او سبا څه خو چې زموږ دلته سوي نو خټه راځي دغه چې موږ هم ورسره دا پروګرامونو طرح دا او دا څه طرح دي غو خالي او علماء راځي سره برقرار ساتل تیار پروګرام ته اصلاحي دینی هغه ما پرې خود موږ چې موږ په ترجمه کې جوړی نه کوو خو دې وی چې موږ د ټیم نه بل چاپلار پاس هر مشورې ته را باندې هر کشورو دوا کوي دا چې دا ځان ته وګوره چې موږ څومره کوي موږ څومره مهنت کوو د کاروبار لپاره د کالج لپاره زما بچي مونږ ته ورته وایي زما بچي چې یا کور باندې کې ته ورته کاکا دا چې په دغه کالج څومره واس کړی دی دا چې په دغه باندې په دې زمینداري څومره واس کړی دی دا چې په دغه باندې د کانسلې دومره ماشومې هغه کانسلې کې په خله په یو کتاب باندې هغه کانسلې ولې هغه کور کې چې د کانسلې عام دا چې د ټول عمر د کانسلې ماحول جوړول چې هغه باندې سي مولانا بیدګر رحمه الله ورنه وشپېته کاله چې یو قوم یا څوک چې دی بغیر د جامو ګرځي دی چې شریعت اسلام دا په شریعت نافذ چې کور کې ورته د کنځلو ماحول جوړ ټول په خوده کې مقابله چې او ماشومان دکان ته خدای هغه کنځلې یو ماشوم په د کنځلې په داسې ناروا کنځلې په مازه باندې کنځلې بوې کې نه لري ته دا پته نه هیله څه شي کنځلې اوس دا د په کور کوس ماحول دا جوړي بس د کړي مشران کړي او په دغه الله دې په کې ماحول سمول لپاره کوشش وکړي و این رقم وای دا یو ورځ او دا دوه په یو ورځ باندې به کیسه روانه بیا وخت روانه و اذا شئنا فحقم غوالو نو یو مثل دا چې شکلونه ولا بدل شي او دوی مثل دا چې الله دې بدل کو نو خلق براول لکه ولید بن مغیره الله لري دا غزوی خالد بن ولید چې راوس د ویس چې د نصیب سالار د اسلام فاتح مصر دا فاتح شام داسې الله وی داسې بدلی په مثل راول نو دواړه مفسرین واغشتي
وَإِذَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ وَإِذَا شِنَوْ كَتَمُوتُ بدل بكم مثل الذي تبديلا فبدلوا سرا إن هذه تذكرة یقینا دا صورت چې دا څه شی دا نصیحت دی هغه په صورت کې اوسو خبرې دې رښتینو په ځان کوی کا بشارت دې پکې مؤمنانو ته بشارت دې شوی چې سم مؤمن استقامت اختیار کو مستان لپاره چې دا څه شی دی دا نمونه ده او دک شان چې دی په دې صورت کې بل خبره تیر شو چې الکه نمونه خلق در الله رب العزت د پیدایش نمونه دا مخکې شو چې تاسو قسم الله پیدایش کوي په دې طریقې سره الله وی که سمې نو د الله د کائنات او د الله د مخلوقات ته بسوچ کې ان هذه تذکرہ په دې صورت کې په قرآن کې څه شي دي نصیحت دي کدا صورت ته شاته سوچ کړو دي د سورۃ الانسان ویل شي کاکا انسانیت بغیر دې یو نوم دي سورۃ الانسان نو د دې وجه دې کې یو خبره د ذکر د ذکر د تخفیف تیر شو چې تاسو د دنیا او د آخرت په اعتبار سره تیاری چې و انسان ویریږي ګوره بد اعمال دې پریدا او نیک اعمال لا دې کانو زکه و ان هذه تذکرہ او دعوت قرآن در ذکر شو په دې صورت کې چې ځان ګورا دا قرآن دا توحید دا عقیده راټی کو ځان باندې پوهیږي الله رب العزت دې په هر نصیب کې ان هذه تذکرہ یقینا دا قرآن چې دا صورت چې دا نصیحت کامل دی فمن شاء وکاکا د چا چې خوښوي د چا چې خوښوي نو خبرې دې کوي خان فمن شاء د چا چې خوښوي اتخذ دین سیلا ربی رب جانب تا سبیلا سملا الله وی ما در تلار خودلی دا استاد په حالت دا قرآن دا ټینګه او سملا ونی سخا الله دې توفیق راکړي وما تشاؤون الله وی وما یستطيعون دې طاقت نه لري وما تشاؤون او دې نه غواړي الا ان یشاء الله مگر جو غواړي څوک الله رب العزت ان الله یقینا دی الله تعالی کان ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیم العلم والا حکیم حکمت والا یدخلوا داخلوی من یشاء چاله چوغانی فی رحمتی بخبل رحمت کی والظالمین الله وی چې الله غواړي بخبل رحمت کی خپل بندگان چې د څوک غواړي مثال به تور موږ ټول بندگان ورنه راوړل خپل رحمت کی وجه څوک خپل رحمت کې داخل کینو د الله په اړه یو کس داخل نه کړه هغه د نشي ویلي چې زه دې ولې داخل نه کړم ما خدا کړو د بنده د بارا هیڅ حق په الله نشته الله اسې بدن باندې د حق لازم کړی دا د الله احسان نور د بنده هیڅ حق باندې نشته سجدي کې ځان ته پاره دا الله رب العزت په خدای کې د کوم سیوا والي نشي دا چا رحم دي چې الله تعالی اسلام را نصیب کړی دا الله رحم دي ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء ستانه چې دا بل رسول دا بدانی ولا برشوا ستانه عمر زیات ستانه مال زیات څومره مال ته پاتې خو هغه ته خدای ایمان نو نصیب کړی ایمان چې دا نصیب کړی دی ما او تا ته نصیب کړی چې باندې موږ شکر وباسو الحمدلله ورنه موږ هر ګناه کوسم او د اسلام په کاته کې نه د اسلام کاته نه د اسلام کاته کې موږ د کافرانو زرها د جوچتي او الحمدلله زموږ د خو له دراسه د اسلام په کاته کې خو د دنیا د بعضی سيزونو په اعتبار سره هغه زموږ نه په ځینې سيزونو کې روان دي خم دي موږ د اسلام ځینې سيزونه پرېږدي دي هغې راټینګ کړي خو بیا الله دا دولت نه دی ورنصیب کړی که حامي اور کها یې نه کردې ګل نصیب یې صبح تیری مهربان دا الله رب العزت مهرباني ده چې د خدای شکر ادا کوه الحمدلله یدخلوا داخلوی من یشاء چاله چوانی فی رحمتی بخبل رحمت کی والظالمین او ظالمان چې اعد لهم تیار کړی د دیو د بارا عذابا الیما عذاب دردناک ظالمان د بارا د څو ګناهګار دي یا شرک کوي هغه د عذاب دردناک تیار کړی دی الله رب العزت دې په خپل فضل سره بچ کی خان نو دا ګور الله د سورۃ په اخره کې سورۃ الانسان په مالک تروي اخره کې د یو اخیری آیات کې خبرداري درکو چې ځان د رحمت دیوګه نو الله رحمت کوي چې چاته وغواړي الله دې باندې خپل رحم وکړي والله وی که شرک یو کو ګناه یو کړه د ټولو نه لوی ظلم ان الشرک لظلم عظیم دا لوی ظلم دی او بیا نو ګناهونه په ځان ظلم دی بیا وی اعد لهم عذابا الیما
الله رب العزت موږ خپل عذاب نه بچ کړي. الله دا صورت په خپل دربار کې قبول وګرځي. سپاره به ان شاء الله د زیارت پر ورځ باندې شروع کوو. فخر الاسلام بابا باندې او سپاره به ان شاء الله د شروع هغه په بعد صورت چې د ملک تفصیلا نور شي. ذلك انا الله تعالی خیر ورسي. الله